السلام علیکم ګران کتونکو، زیم ناصر زاده او تاسو ګورئ دیر اپډیټس پیج او دیر اپډیټس افیشل یوټیوب چینل. ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو یو څو ورځې مخکې د یو باباجي ویډیو کتل وه چې هغه په ایران کې دی او تقریبا د 50 کال نه زیات وخت شوی دی د هغې چې هغه په ایران کې لاپته او د هغه تعلق د بردیر بوشهري درې جبر شاو سره و. هغه چې کوم په سوشل میډیا د هغه یو ویډیو وایرل شوله او په هغې باندې د هغه ورونه چې کوم وو هغه په بوشهري درې جبر کې پیدا شو. هغوی د هغه تصدیق هم وکړو. تاسو هغه ویډیو هم په دیر اپډیټس باندې کتلی وه. نن د هغوی باقاعده ملاقات د واتساپ ویډیو کال په ذریعه باندې وشو. هغوی یو بل وپېژانده، یو بل سره خبرې وکړلې. ډېر هغه جذباتي ماحول و هغه ټایم کې. ورونه چې کوم دی هغوی هغه خپل مشر ورور چې کوم دی هغه ته هرکلی ووایه په ویډیو باندې او یو بل سره خبرې وشولې، یو بل هغوی وپېژانده، د یو بل تصدیق وشو چې بالکل دا خپل ورونه دي. نو باقي د هغوی خبرې او د هغوی هغه ویډیو کال تفصیلات مونږ تاسو ته پیش کوو. السلام علیکم لالا، څنګه ښئ؟ بس ته د کوم وخت نه غیب شوی او زموږ سره میلاوېدې نه، تا څه خط یا دغه نه رالیږه؟ ملاقات مو سره وکړو په ویډیو باندې. نو انشاءالله دته مو پروګرام جوړوو چې دی پاکستان ته لاړ شي واپسي. دی خو غیر قانوني دلته اوسېده په ایران کې. څه ورته وایې؟ که خیر یې څنګه چې دا سړی دا خبرې وکړې همدغه شانتې به که خیر یې نو ما زما خپل خاندان او د ټول نه ورک وم. ما نه ولیدلې، څو کلونه پکې تېر شوي دي، خو اوس ما ټول ولیدلې. خپلې ورېرې مې ولیدلې، خپل نوسي مې ولیدل، خپل وروڼه مې ولیدل. او زه د الله پاک نه ډېر شکرګزار یم چې دا ما ولیدل او ډېر خوشحاله یم. که خیر یې نو څه ورځې بعد به موږ خپل پروګرام جوړ کړو او زه به خپل وطن ته لاړ شم او خپل خپلوان به ټول زه وینم که خیر یې. او دغه ما خپل ورونه دي او خپل علاقه مې د ما په صحیح طریقه باندې پیدا کړو چې څنګه هغه زه ولیدلم او ما هغه ولیدل او ما خپل ورونه دي. هغه وخت چې زه راتلم د کور نه دا ماشومانو سبق یې ویلم او اوس هغه د غټ سپین ګیري دي او زه ښه خوشحاله یم که خیر یې نو کور ته به لاړ شم. ما دغه افسوس کولو چې یا خدا پاک دومره مې خپله زندګي پردي وطنونو کې ایستلې ده، اوس سپین ګیری یم، خلاص یم چې زه به کله خپل وطن ته لاړ شم. هر وخت چې مې لمونځ کول او د الله پاک نه مې دعا کوله چې خپل وروڼه او د خپل خپلوان او د خویندو دیدار ته زما نصیب کړه. الله پاک که نصیب کوي نو که خیر یې نو موږ به بیا بندوبست وکړو او انشاءالله.